Bismillahirrahmanirrahim. In the class 5 General Science chapter number 2 Microorganisms da banan munga shuru ko first lecture de chapter num de microorganisms chapter number 1 munga already clear kar de ka navi katali no hage playlist huma check kai نو راځي چې شروع کو چپټر نمبر 2 مایکرو ارګانیزمز چپټر نیم څه دی چپټر نیم دی مایکرو ارګانیزمز مایکرو ارګانیزمز څه ته وایي You must have observed dust particles in the beam of light and enters a dark room. Have you ever thought that our eyes cannot see very tiny particles? There are a lot of organisms present in our environment that we cannot see with naked eyes. تاسو به کتلی وي ګوره کله په یو تیاره کمره کې چې کله رڼا راځي لکه څنګه دا اوس یو تیاره کمره ده او د کړکۍ نه دا رڼا راځي کله چې دغه لغونته کې رڼا راځي نو موږ ته دغه دوران په دغه رڼا کې ډیر زیات پارټیکلز ښکاري هغه دوړه دوړه ګندونه غونته کې یا مالوچ غونته کې دا ستا الوزي را الوزي موږ ته هغه ښکاري که نه خو زمونږ په دې فضا کې یا په دې ماحول کې صرف دغه ډسټ پارټیکلز دا نه دي نور هم ډیر زیات ټاینیز پارټیکل دي کوم چې موږ ته په عام سترګه باندې کې نه ښکاري که مونږ دې وخت کې تاسو ځان ته سوچ وکئ یا خپل مثال کې د لاس ته سوچ وکئ نو په دې لاس کې اوس دې وخت کې مونږ ته په نیکډ آی باندې کې هېڅ شی نه ښکاري خو زما په دې لاس باندې کې ډېر زیات ټاینیز پارټیکلز دي کوم چې مونږ ته په عام سترګه باندې کې نه ښکاري دغه شان زمونږ په انوایرمنټ کې هم ډېر زیات ټایني پارټیکلز دي کوم چې مونږ ته نه ښکاري په عام سترګه باندې کې اوس دغه ټایني پارټیکلز چې کوم دي د دې کتلو دپاره موږ له بیا د څه ضرورت دی To see such things we need a special instrument called microscope صحیح ده دغه ټایني پارټیکلز چې کوم دي کوم چې موږ ته په عام سترګه باندې کې نه ښکاري هغې کتلو دپاره موږ له یو سپیشل انسټرومنټ پکار دی کوم ته چې موږ څه وایو مایکروسکوپ ورته وایو The objects that cannot be seen by human eyes are visible as large and clear object under the microscope اوس هغه object کوم چې موږ ته په human eye باندې کې نه ښکاري یا په نیکډ آی باندې کې موږ ته نه ښکاري هغې دپاره بیا موږ څه شیز استعمالو هغې دپاره موږ مایکروسکوپ استعمالو اوس مایکروسکوپ کې څه چل کېږي دغه واړه واړه شیزونه کوم چې موږ ته په عام سترګه نه ښکاري مایکروسکوپ څه چلو کړي چې دا هغه ټاینیز پارټیکل لا ویزیبل کړي صحیح ده راښکاره یې کړي څنګه یې راښکاره کړي چې هغې لا غټ کړي دغه کې هغه دغه شي ابجکټ چې کوم دی هغه لارج شي او کلیر شي او ویزیبل شي نو بیا دغه ټایني پارټیکلز چې کوم دي دا موږ ته ښکاره شي دی له بیا موږ کتلی شو د څه په مدد سره مایکروسکوپ مدد سره هغه ټاینیز پارټیکل کوم چې موږ ته په عام سترګه باندې کې نه ښکاري هغې له موږ نشو کتللی نو هغې دپاره بیا موږ یو سپیشل انسټرومنټ استعمالو او هغه سپیشل انسټرومنټ ته موږ څه وایو مایکروسکوپ ورته موږ وایو تاسو به خیال کړي مطلب موږ چې کله د وینې ټیسټ وغیره کو صحیح ده نو هغه چې زموږ هغه د وینې سیمپل واخلي صحیح ده نو هغه بیا په مایکروسکوپ باندې کې ګوري او مایکروسکوپ کې دننه بیا هغه وینې کې چې کوم پارټیکلز دي هغه بیا د هغو دغه کې ابزرویشن کې صحیح ده چې په دې وینه کې څه موجود دي اوس دغه ټایني پارټیکلز چې کوم دي کوم چې موږ ته په عام سترګه نه ښکاري دې ته موږ څه وایو
دې ته مونږ ویو مایکرو ارګانیزمز. څه وایو ورته؟ مایکرو ارګانیزمز ورته وایو. مایکرو ارګانیزمز صحیح شو. Microorganisms, all those tiny organisms that can only be seen under microscope are called microorganisms. These are present everywhere in our surrounding. صحیح شو. دغه ټاینی پارټیکلز چې کوم دي، کوم چې موږ ته په عام سترګه منطقي نه ښکاري، صرف هغه موږ د څه په مدد سره کتلی شو؟ د مایکروسکوپ په مدد سره کتلی شو. دغه پارټیکلز ته موږ څه وایو؟ دغه ټاینی ارګانیزمز ته موږ څه وایو؟ دې ته موږ وایو مایکرو ارګانیزمز. مایکرو ارګانیزم څه ته وایي؟ ټاینی پارټیکلز، ټاینی ارګانیزمز that can only be seen under microscope. That can only be seen under microscope. Okay. نو مایکروارګانیزمز چې کوم دي هغه موږ صرف او صرف په مایکروسکوپ مدد سره کتلی شو. عام هغه موږ نشو کتلی، عام انساني سترګه منطقي هغه موږ نشو کتللی. او دا مایکرو ارګانیزمز چې کوم دي دا زمونږ غیر چاپیره زمونږ په سراونډینګ کې هر ځای کې موجود دي او ډیر زیات لوی تعداد کې موجود دي. اوس د مایکرو ارګانیزمز چې کوم مین ګروپس دي، مین ګروپس of microorganisms هغه موږ سره کم دي. There are many types of microorganisms. They are divided into various groups on the basis of their size, structure and need of food. Viruses and bacteria are the main group of microorganisms. Some fungi are very small and these are also included in microorganisms. اوس چې موږ سره د مایکرو ارګانیزمز کوم مین ګروپس دي، هغه موږ سره مایکرو ارګانیزمز موږ سره ډیر قسمونه دي. او دغه ټول قسمونه چې کوم دي دا بیا موږ په مختلف ګروپونو کې د کړ دي، ډیوایډ کړ دي. د څه بنیاد باندې کې؟ د هغې د سایز بنیاد باندې کې، د هغې سټرکچر بنیاد باندې کې او د هغې خوراک بنیاد باندې کې. دې بنیادونو باندې کې مونږه بیا چې کوم مایکرو ارګانیزمز دي د هغې مونږه مختلف ګروپونه جوړ کړ دي. د څه بنیاد باندې کې؟ سایز بنیاد باندې کې، یعنی څه سایز د هغه شي غټ چې کوم سایز ول دی هغه مونږ جدا ګروپ کې اچول دي، وړوکي سایز والا بیا جدا ګروپ کې اچول دي. بیا هغه سټرکچر بنیاد باندې کې د هغې ساخت چې هغه دي څنګه، د هغې جسامت څنګه دی او مطلب جوړ څنګه دي، هغه د هغې بنیاد باندې کې مونږ ګروپونه جوړ کړ دي. او بیا د هغې خوراک په بنیاد باندې کې مونږ ګروپونو کې هغه ډیوایډ کړي دي. صحیح ده. نو د درې بنیادونو باندې کې مونږ څه چل کړ دی، د دې ګروپس جوړ کړ دي: سایز، سټرکچر او فوډ. اوس مین ګروپونه چې موږ سره کوم دي هغه کې موږ سره راغله وایرسز او بیکټیریا. دا دوه موږ سره د مایکرو ارګانیزمز مین ګروپس دي، وایرسز او بیکټیریاز. صحیح ده. د نه علاوه بل چې موږ سره کوم ګروپ دی هغه فنګای دی. صحیح ده. خو فنګای کې چې کوم ټاینی دي او سمال دي، ټاینی یا ډیر واړه چې کوم فنګای دي هغه موږ په دې ګروپ کې دغه کړي دي، اچولی دي. ځکه چې فنګای چې کوم دي هغه زیاتر څنګه وي، هغه په سایز کې ډیر غټ وي، یعنی ډیر ټاینی هغه نه وي. نو مایکرو ارګانیزمز خو موږ څه ته وایو؟ مایکرو
چې کوم دغه دي ټایني کوم ارګانیزمز دي هغې ته مونږه مایکرو ارګانیزمز ورته وایو. دا موږ سره د دې مختلف ګروپس راغلل د مایکرو ارګانیزمز. اوس دا یو چې کوم دی یو موږ سره وایرسز راغی، بل بکټیریا راغی او بل فنګای راغی. اوس دا یو به مونږه څه کو دا به مونږه ډیټیل سره سټډي کو. نو ټولو کې اول به مونږه وایرسز ډسکس کو. Viruses are very tiny infectious particles. They are the link between living and non-living things. They can reproduce only within an organisms. Outside the body of an organisms, they are non-living. They are very harmful to living organisms. They cause diseases in human beings, animals, and plants. For example, they cause hepatitis, polio, flu, etc. in humans. اوس وایرسز چې کوم دي کنه دا ډېر انټرسټینګ ګروپ دی. یو خو دا دي بالکل مطلب چې ټایني پارټیکلز دي، ځکه چې مایکرو ارګانیزم دی کنه. مایکرو ارګانیزم مونږ څه ته وایو چې کوم ټایني ارګانیزمز دي هغې ته مونږ وایو، کوم چې مونږ په عام سترګه باندې کې نشو کتللی. صحیح ده. نو وایرسز مونږ سره څه راغله؟ ټایني پارټیکلز راغله مونږ سره. بیا بله خبره دی کې دا ده چې دا ډېر زیات انفیکشیس دي. اوس انفیکشیس څه ته وایي؟ انفیکشیس پارټیکل دی ته وایي کوم چې منتقل کیږي یو بل بیماره کول کی. صحیح ده. او بله خاص خبره په دې کې دا ده په وایرسز کې چې دا په لیوینګ ارګانیزم کې دننه دا ژوندي وي. صحیح ده. دا هغې کې دننه ریپروډیوس کول هم شي او په دغې کې نان لیوینګ کې دننه دا نان لیوینګ ارګانیزمز کې دننه دا بیا څه شي ځي؟ دا بیا نان لیوینګي یعنی ژوندي پکې نه وي. مطلب څه شو چې کله وایرس په لیوینګ ارګانیزمز کې نو هغه وایرس څه شي ځي؟ هغه لیوینګي. او چې کله دا وایرس په نان لیوینګ باندې کې نو دا بیا څه شیز وي؟ دا نان لیوینګ وي. یعنی که دا په ژوندي شیز کې دننه موجود وي نو دا به پخپله هم ژوندي وي، که دا په نان لیوینګ شیز کې موجود وي نو دا به بیا څه شیز وي؟ دا به ژوندي نه وي، دا به بیا هم نان لیوینګ وي. اوس وایرس چې کوم دی نو دا ډېر زیات خطرناک وي، دا ډېر هارمفل وي لیوینګ ارګانیزم دپاره. لیوینګ ارګانیزم ته دا ډېر خطرناک وي، ډېر مضر وي، ډېر هارمفل وي. دا بیماریانې خوري مختلف قسمه دا ډیزیزز چې کوم دي هغه پیلاوي په څه کې؟ په هیومن بینګز کې بیماریانې جوړي، په انیملز کې هم بیماریانې جوړي او دغه شانته کې په پلانټس کې هم دا مختلف قسمه بیماریانې جوړي. لکه مثال کې کمی بیماریانې دي کوم چې د دې د وجې نه دغ کېږي پیلاویږي. یو شله موږ سره هیپاټایټس، دا بیماری چې کومه ده دا د څه د وجې نه پیلاویږي؟ دا د وایرس د وجې نه پیلاویږي. بیا پولیو شلله، نو پولیو هم څه د وجې نه دا بیماری کېږي؟ دا د وایرس د وجې نه. او بیا چې کومه فلو ده موږ ته هغه هم د څه د وجې نه کېږي؟ دا ټول د وایرس د وجې نه دا بیماریانې کاس کېږي. اوکې. اوس مختلف قسمه کرونا وایرس دي موږ سره، لکه دا اوس راغی دا پولیو وایرس راغی، د دې شکل ساخت وغیره چې کوم دی هغه داسې دی. دا کرونا وایرس راغی. کرونا
نن 15 کاله مخکې ډېره زیاته عام وه دا بیماري صحیح ده کووډ 19 نو دا د هغه دا وایرس دی د کوم د وجې نه چې کووډ 19 چې کوم دی هغه بیماري به لګېدله نو دا د کرونا وایرس سایز شیپ سټرکچر وغیره دی او دا بیکټوریوفیج وایرس چې کوم دی هغه دا دی نو دا مختلف قسمه وایرسز دي بل مین ګروپ دی موږ سره بیکټیریا اوس بیکټیریا چې کوم دی داسې شیز دی بیکټیریا آر سنگل سیلډ ارګانیزمز they are found in every type of environment they are found in air water soil and inside living things few bacteria are harmful to organisms they cause diseases in plants animals and human for example pneumonia tuberculosis diarrhea etc a large number of bacteria are useful for human some bacteria help in the digestion of food and absorption of food component in our small intestine اوس بکټیریا چې کومه ده دا ګوره اوس د دې څه خاصیت دی او دا څنګه وي بل ګروپ موږ سره راغی بکټیریا بیکټیریا چې کوم دی دا سنگل سیلډ ارګانیزمز دی یعنی دا د سنگل سیل نه جوړ شوي یوې خلیې نه دا جوړ شوي سنگل سیلډ ارګانیزمز وي دا صحیح ده اوس که زه تاسو له مثال راکړم نو انسان چې کوم دی هغه بې شماره سیلونو نه جوړ شوی دی خو بیکټیریا چې کومه ده دا سنگل سیلډ ارګانیزمز ده دا مطلب د یو ارګانیزم نه جوړه ده د یو سیل نه دا هغه ارګانیزم جوړ دی او دا چې کوم دی دا په هر قسمه ماحول کې موجود وي every type of environment کې دا بیکټیریا موجود وي هر ځای کې دا موجود وي لکه هر ځای کې مطلب څه شو چې دا په هوا کې هم موجود وي ایر کې هم موجود وي په اوبو کې هم موجود وي واټر کې په ځمکه باندې کې هم موجود وي په سوایل کې او انساید لیوینګ تھنگز کې هم موجود وي یعنی په هر ځای کې دا موجود وي په هوا کې هم موجود وي په اوبو کې هم موجود وي په ځمکه باندې کې هم موجود وي او په جاندار شیزونو کې هم موجوده وي اوس بیکټیریاز چې کوم دي دا هارمفول هم دي یعنی نقصان ده هم دي او بینیفیشل هم دي یعنی فایده مند هم دي په دې کې هارمفول چې کوم بیکټیریاز دي هغه فیو دي یعنی لږ تعداد کې چې کوم بیکټیریا دي هغه هارمفول دي نقصان ده دي او زیات تر چې کوم دي هغه بینیفیشل دي هغه یوزفول دي سچا دپاره هیومن دپاره هغه سیچل کې فایده مند دي صحیح ده نو بیکټیریا موږ سره دواړه قسمونه دي هارمفول هم دي او بینیفیشل هم دي هارمفول تعداد چې کوم د بیکټیریا دی هغه لږ دی او د یوزفول تعداد چې کوم دی د وایرسز هغه بینیفیشل دی صحیح ده یعنی لږ پکې هارمفول دي او ډېر پکې بینیفیشل دي اوس هارمفول چې کوم دغه دي بیکټیریاز دي هغه هم مختلف قسمه بیماریانې پیدا کی په پلانټس او انیملز کې صحیح ده پلانټس او انیملز کې هغه مختلف قسمه ډیزیزز چې کوم دي هغه پیدا کی کمی کمی بیماریانې پیدا کولی شي دا مثال کې نمونیا شلله بیا دغه شانتې کې ټي بي شلله دغه شانتې کې ډایریا شلله صحیح ده دستونه وغیره دا چې کومي
او نورې هم ډېرې بیماریانې د بکټریا د وجې نه دغ کېږي کاس کېږي. اوس بینیفیشیل د موږ دپاره څنګه فایده د بکټریا دا ده او ټولو کې غټه بکټریا دا ده د فایده یې دا ده چې دا موږ له په ډایجیشن کې مدد راکړي، هضمه کې موږ له مدد راکړي، هضمه کې فوډ هضم کولو کې د بکټریا ډېر غټ کردار دی. صحیح ده. په سمال انټسټاین کې دننه چې کوم دغه وي فوډ کمپوننټس وي، صحیح ده، د هغې ابزارب کولو کې او نور د خوراک په ډایجیشن کې دننه چې کوم کردار دی هغه د څه دی؟ هغه د بکټریا دی. صحیح شو. فایده یې څه ده چې دا ډایجیشن کې ډېر زیات کردار ادا کوي، مدد راکوي او سمال انټسټاین کې دننه چې کوم فوډ کمپوننټس دي د هغې ابزارب کولو کې دا ډېره فایده راکوي. The bacteria which are beneficial for us are called useful bacteria. The number of harmful bacteria is very less. صحیح ده. دا اوس انټرسټینګ انفارمیشن یې موږ له راکړه چې کوم بکټریا ده بینیفیشیل، چې کوم بینیفیشیل بکټریا یي هغې ته موږ څه وایو؟ هغې ته موږ وایو یوزفل بکټریا. یوزفل بکټریا. او بل خبره څه کړه چې هارمفل چې کوم بکټریا دي که نه هغه ویری فیو دي، د هغې تعداد ډېر کم دی. بل پوینټ کې بیا موږ ته څه وي؟ د نمبر آف بکټریا ان یور باډي از مور دین د سیل آف یور باډي. وګورئ بکټریا تعداد چې کم دی که نه په ستاسو په جسم کې هغه ستاسو په جسم کې دننه چې څومره سیلز دي د هغې نه هم زیات دي او سیل په یو باډي کې څومره سیل بېشماره مطلب ډېر زیات وي او بکټریا تعداد چې کم دی نو هغه د سیلز نه هم زیات وي. نو تاسو بیا کتلی شئ چې دا څومره ټایني ارګانیزمز دي او څومره په هر ځای کې دا موجوده وي. صحیح ده. دریم فیکټ یې موږ ته دا ویل دي که نه وي که موږ یو سمال سپون واخلو او هغه د خاورې نه ډک کړو. صحیح ده. یو چمچه موږ واخلو او هغې کې موږ خاوره راواخلو نو په دغه خاوره کې چې څومره بکټریا وي دا به د دې تعداد به څومره د دې تعداد به دا وي که نه پوره په کانټیننټ افریقا کې چې څومره خلک موجود دی د هغو نه به زیاته بکټریا په دغه یو چمچه خاوره کې موجود وي. صحیح شو که نه؟ مطلب څه شو؟ مطلب دا شو چې دا ډېر زیات تعداد کې په هر ځای کې موجود وي. بکټریا په هر ځای کې ډېر زیات تعداد کې موجود وي. On the basis of shape, bacteria are divided into three types: rod shaped, round shape او spiral shape. اوس بکټریا چې کومه ده هغه په دریو دغې کې ډیوایډ شوې ده. divided in three types. د بکټریا موږ سره درې قسمونه دي. یو ته موږ ویو راوند. اوس راوند بکټریا به څنګه وي؟ دا به دا ستا راوند به وي، ګول ګول به وي دا بکټریا. بل د بیا راډ شیپډ. اوس راډ شیپډ به موږ سره څنګه وي؟ هغه به موږ سره داسته وي. صحیح ده. راډ څنګه وي؟ هغه د راډ په شانتې کې به شکل وي د دی. او بل بیا دی سپایرل. سپایرل شکل به څنګه وي؟ داسته غوندې کې. صحیح ده.
یا دا ستا سپرنګ غوندې کې په شانتې سپایرل چې څنګه وي که نه دا ستا ویوي قسم شکل به وي د هغې او د راډ شیپ هغه به د راډ په شانتي یعنې اوږده به او راوند شیپ چې کوم دی هغه به ګول ګول وي. صحیح ده. نو دا درې قسمونه موږ سره د بکټریا راغلل. ورپسې بیا د فنګای. فنګای اوس فنګای موږ سره بل بیا دریم قسم دی د مایکرو ارګانیزمز. Fungi are simple organisms that are neither like plants nor like animals in their characteristics. They cannot make their own food. They often grow on dead organisms or decaying matters. They decompose dead matter into simpler material. Then they absorb this simple material as their food. Some fungi obtain their food from living plants and animals and cause diseases in them. For example, ringworm, athlete foot, yeast and penicillium are the example of fungi. اوس فنګای چې کومه ده دا په خصوصیات کې نه دا د پلانټس په شانت وي او نه د انیملز په شانت وي. د دې چې کوم خوبیان نو هغه د دې دواړو نه مختلف وي. پلانټس اوس چې چل کې پلانټس خپل خوراک په خپله جوړي میک their own food. فنګای کې دا خصوصیت نشته. فنګای خپل خوراک په خپله نشي جوړولی. نو دا خوراک بیا د څه نه اخلي؟ دا اخلي د ډیډ ارګانیزمز نه، کوم چې مړه وي، کوم شی چې مړ شي، کوم ارګانیزم ډیډ وي هغې نه، او یا چې کوم څښا شیزونه شي. صحیح ده. सड़े हुए चीज़ों से और मरे हुए चीज़ों से دا سیچل کې خپل خوراک اخلي. ډیډ میټرز چې کوم دي دا چې کله هغې ته لاړ شي په هغې حمله وکړي نو دا بیا سیچل کې دا هغو له ډیکمپوز کی والا پس ته سمپلر میټرز ته سمپل میټیریلز ته والا بدل کی، او بیا دغه سمپل میټیریلز چې کوم دي دا بیا هغې له ابزارف کی نو دا څه شي؟ دا د هغه خوراک شي. صحیح ده. یو مړ شیز یا یو څښا شیز ته لاړ شي او دا هغې له بیا ډیکمپوز کول شروع کی او هغې له مات کی او بالکل سمپل میټیریل ته بدل کی، او دغه سمپل میټیریل چې کوم دی دا بیا د فنګای ابزارف کی او دغه بیا څه شیز دی؟ دا بیا د هغې خوراک دی. اوس ډېر فنګای چې کوم دي هغو دغه خوراک چې اخلي نو هغه د لیوینګ ارګانیزمز نه هم اخلي. صحیح ده. لکه پلانټس لله او انیملز. جاندار. صحیح ده. مړو نه خو اخلي هغه خو مونږ لا پاسه وویل چې هغه ډیکمپوز کی، سمپل میټیریل ته بدل کی او بیا ابزارب کی نو دا د هغو څه شي؟ دا خوراک شي. خو لیوینګ ارګانیزمز نه هم دا خوراک اخلي. صحیح ده. لیوینګ پلانټس نه او انیملز نه هم خوراک اخلي، او کله چې دا بیا دونه خوراک اخلي نو دا بیا سیچل کی په دغه کې بیماریانې ورسره پیدا کیږي په پلانټس او په انیملز کې. صحیح ده. کله چې فنګای د پلانټس او انیملز نه خوراک اخلي نو په دغه عمل دوران سیچلو شي په پلانټس او په انیملز کې چې کوم ډیزیزز دي هغه پکې جوړ شي، هغه بیمار شي، بیماریانې ورته جوړې شي.
اوس د فنګای چې کوم د وجې نه کوم دغه کېږي بیماریانې پیدا کېږي صحیح ده. یو ته مونږ ویو رنګ ووم صحیح ده. دا ستا به تاسو کتلي په جسم باندې کې دا ستا هغه ګول غوندې کې چاپ غوندې کې جوړ شي هغې ته څه وي هغې ته رنګ وومز وي. ایتلیټ فوټ دا چې کوم دی هغه خپه دا خرابه کي صحیح ده. ایسټ اینډ پینیسیلم آر دی ایگزامپل آف فنګای. اوس خمیر شلل او دا شیزونه څه شیز دي دا فنګای ده صحیح ده. خمیر خو پیژنې که نه خمبیره روټۍ چې کوموي هغه خمبیره چې کوموي هغه هم څه شیز وي هغه هم فنګای وي. نو دا زمونږ چې کوم لیکچر و مایکرو ارګانیزم او د هغې بیا چې کوم مین ګروپس و هغه مونږ ډسکس کړله. مایکرو ارګانیزمز نن زمونږ ټاپک دی رول آف ارګانیزمز ایز ډیکمپوزرز. رول آف مایکرو ارګانیزمز ایز ډیکمپوزرز دا زمونږ نننی ټاپک دی. مطلب څه دی چې د مایکرو ارګانیزم څه کردار دی ایز ا ډیکمپوزر صحیح ده. ډیکمپوزرز په طور منطقي د مایکرو ارګانیزم څه رول دی څه کردار دی دا زمونږ نننی ټاپک دی. راځئ چې شروع یې کړو. څه وي مونږ ته during decomposition bacteria and fungi break the organic molecules of food and dead bodies into simple components. The organisms which do decompositions are called decomposers. The rate of decomposition increases with increase in temperature, humidity and oxygen. Sometimes this process becomes troublesome for us, but this process is also useful to us. صحیح شو. څه وي مونږ ته وایي چې د ډیکمپوزیشن دوران کې اوس ډیکمپوزیشن څه ته وایي ټولو کې اول خو ځان په دې پوه کړو چې ډیکمپوزیشن څه ته وایي ځکه چې ډیکمپوزیشن او ډیکمپوزرز بالکل یو بل سره ریلیټډ دي. که مونږ ډیکمپوزیشن مونږ ته پته نه وي چې څه ته وي نو ډیکمپوزر به بیا هم مونږ پې پوهه نه شو. اوس ډیکمپوزیشن دې عمل ته وایي کله چې کوم ډیډ باډیز دي یا فوډ دی صحیح ده هغه بالکل رو ختمیږي دغې ته مونږ څه وایو ډیکمپوزیشن وایو. اوس ډیکمپوزیشن دوران کې څه چل کېږي چې فنګای او بیکټیریا او فنګای دا څه چل کی چې دا ارګینیک مالیکیولز لا مات کی سکتا سمپل کمپوننٹ دغه ته څه وایي ډیکمپوزیشن وي صحیح ده. ډیکمپوزیشن کې څه کې موږ سره چې کوم بیکټیریايي یا فنګای دا ارګینیک مالیکیولز لا مات کی او بالکل سمپل کمپوننټ ته بدل کی دغه ته موږ څه وایو ډیکمپوزیشن ورته موږ وایو. د ارګینیک مالیکیولز او د سره فوډ چې کوم دی هغه موږ سره ډیکمپوز کیږي او ارګینیک مالیکیول هم موږ سره ډیکمپوز کیږي. تاسو به خیال کړي چې کله یو شیز مړ شي نو هغې سره څه چل کیږي هغه د لږ وخت نه بعد رو څښا کیږي صحیح ده او بیا هغه رو ختمیږي او یو وخت داسې ته راشي چې د هغې شیز نام و نشان ورک شي هغه د ځای نه سره ختم شي بالکل څه چلو شي ډیکمپوز شي. دغه شانتې کې که مونږ فوډ وګورو صحیح ده مثال کې مونږ یو اپل واغسته او هغه دغه شانتې کې مونږ کېښېده نو هغه به څه چل کېږي هغه به عمر ټایم سره به هغه څښا کېږي
رو به ختمیږي او اخر به هغه بالکل ختم شي. دغه عمل ته څه وي؟ دې ته ډیکمپوزیشن وایي. دې ته څه وایي؟ ډیکمپوزیشن وایي. او ډیکمپوزیشن د څه د وجې نه کېږي؟ بکټریا او فنګای د وجې نه کېږي. بکټریا او فنګای څه چل کېږي چې دا دغه ارګانیک مالیکیولز او فوډ چې کوم دی د له ماتي بریک کي وله او بالکل سمپل کمپوننټ ته مات کی. صحیح ده؟ نو هغه شیز بیا څه چلو شي؟ ډیکمپوز شي. اوس کم شیزونو د وجې نه چې ډیکمپوزیشن کېږي، ډیکمپوزیشن چې د کم شیزونو د وجې نه کېږي هغې ته مونږ څه وایو؟ هغې ته مونږ ډیکمپوزر وایو. صحیح ده؟ یعنی چې د چا د وجې ډیکمپوزیشن عمل کېږي هغه ته مونږ څه وایو؟ هغه ته مونږ ډیکمپوزر وایو. نو دې ځای کې مونږ ولوستل چې مونږ سره ډیکمپوزر کم دي؟ بکټریا او فنګای. نو مطلب څه شیز دی؟ بکټریا او فنګای دواړه څه شیز دي؟ مایکرو ارګانیزمز دي. مایکرو ارګانیزمز دا مونږ سره څه شیز دي؟ دا مونږ سره ډیکمپوزرز دي. صحیح ده؟ نو ډیکمپوزرز مونږ سره څه وي؟ ډیکمپوزرز مونږ سره مایکرو ارګانیزمز دي، لکه بکټریا شلله او فنګای شوله. دا څه دي؟ دا مونږ سره مایکرو ارګانیزمز دي او مایکرو ارګانیزمز څه کی؟ هغه ډیکمپوزر دی مونږ سره د کوم د وجې نه چې څه چل کېږي؟ ډیکمپوزیشن عمل کېږي. اوس دغه ډیکمپوزیشن عمل چې کوم دی ډیکمپوزیشن عمل چې کوم دی دا به تیز وي. دا کله تیز وي؟ کله زر کېږي ډیکمپوزیشن؟ کله چې مونږ سره ټمپریچر زیات شي، ټمپریچر زیات شي مونږ سره، هیومیډیټي زیاته شي او د سره اکسیجن هم مونږ سره زیات شي. نو بیا به څه چل کېږي؟ ډیکمپوزیشن عمل به تیز شي مونږ سره. کله چې مونږ سره ټمپریچر انکریز شي، هیومیډیټي انکریز شي او اکسیجن زیات شي، نو بیا به ډیکمپوزیشن عمل چې کوم دی هغه به هم بیا زر کېږي. یعنی شیزونه به زر څخه کېږي، زر به ختمیږي. صحیح ده؟ ټمپریچر مطلب حرارت شو، هیومیډیټي مطلب نمی شلله او اکسیجن. کله چې دا شیزونه مونږ سره څومره زیاتیږي دمره به مونږ سره څه چل کېږي؟ ډیکمپوزیشن عمل به مونږ سره زیاتیږي، زر به کېږي ډیکمپوزیشن. اوس دا ډیکمپوزیشن چې کوم دی آیا دا مونږ له هارمفل دی؟ یعنی دا مونږ له خطرناک دی او که دا مونږ له بینیفیشل دی یا یوزفل دی؟ صحیح ده؟ نو د دې دواړه دغه دي کردارونه دي. دا مونږ دپاره مطلب چې هارمفل هم دي، یعنی مونږ له تکلیف هم راکي. مثال کې څنګه چې زمونږ فوډ وغیره هغه خرابي، صحیح شلله، یا نور چې کوم بیماریانې وغیره دي هغه هم د دې د وجې نه دغ کېږي او فوډ وغیره هم زمونږ ضایع کېدو. او بینیفیشل دا څه بنیاد منطقي دي؟ ګورئ بینیفیشل په دې منطقي دي چې داسې چل کی دا د انوایرمنټ نه ډېر حده پورې چې کومه ګندګي ده هغه ختمي. یعنی چې کوم شیزونه مردار شي، مړه شي، نو هغه د ډیکمپوزیشن د وجې نه څه چل کېږي؟ هغه د معاشرې نه ختمیږي. تاسو به کتلي چې یو شیز مړ شي، صحیح ده، هغه یو څو وخت هغه ځای کې پروت وي او ورو ختمیږي د څه د وجې نه؟ ډیکمپوزیشن د وجې نه. او بیا یو ټیم داسته راشي چې هغه شیز بالکل ختم شي. نو دا د څه د وجې نه کېږي؟ دا دغه د ډیکمپوزرز د وجې نه کېږي. ډیکمپوزرز مونږ سره څه شیز دي؟ مایکرو ارګانیزمز دي، لکه څنګه بکټریا شلله او فنګای شوله. اوس د دې چې کوم یوزفل افیکټس دي او هارمفل افیکټس دي هغه به مونږ اوس ډیټیل سره لږ وایو.
یوزفل افیکټ اف ډیکمپوزیشن. اوس د ډیکمپوزیشن چې کوم موږ سره یوزفل افیکټ دی هغه څه دي؟ By decomposition, the complex matter present in dead bodies of plant and animals break into simple components. During this process, carbon dioxide and nitrogen gases are released back into the environment. The producers use these simple material again to make their food. In this way, the recycle of matter of abiotic and biotic component of the environment. If decomposers do not exist, then it is impossible to break down dead organisms into their simpler components to make these part of a ecosystem. اوس ګورئ دغه خبره دی کې چې ډیکمپوزیشن چې کوم دی هغې سره څه کېږي. موږ سره چې کوم کمپلیکس میټر دی، کمپلیکس میټر وي موږ سره په څه کې؟ په انیملز کې او په پلانټس کې. هغه دغه ډیکمپوزیشن کې د ډیکمپوزرز چې کوم دي هغه دغه دغه کمپلیکس میټر چې کوم دي هغې له بالکل بریک ډاون کی ماتې کی او هغې له بالکل سمپل کمپوننټ ته بدل کی. صحیح ده. ډیکمپوزر کې سی چلو کې ډیکمپوزر سی چلو کې چې دغه کمپلیکس میټرز چې کوم دي هغې له بالکل بریک ډاون کی او دغه دوران چې کوم کاربن ډای اکساید دی او نایټروجن کوم ګیسونه دي هغه ریلیز شي واپس څه ځای ته؟ انوایرمنټ ته. انوایرمنټ ته هغه واپس ریلیز شي. اوس دغه شیزونه چې کوم دي دا بیا څه چل کی؟ دا چې زمونږ کوم دغه دي پروډیوسرز دي هغه کوم شیزونه چې دغه د ډیکمپوزیشن دوران ریلیز کیږي هغه زمونږ پروډیوسرز چې کوم دي زمونږ په انوایرمنټ کې هغه استعمالي او هغه بیا څه چل کی؟ ځان له خوراک ته جوړي، ځان له خوراک جوړ کی. صحیح ده. اوس که چېرته ډیکمپوزیشن عمل نه وي نو بیا به څه چل و؟ څومره چې موږ سره ډیډ باډیز دي هغه به بیا نه ختمېدل، هغه به بیا زمونږ په انوایرمنټ کې پراتو. څومره چې هم ډیډ باډیز دي هغه به بیا نه ختمېدل. ګورئ اوس څه چل کېږي. اوس مثال کې یو کیټ دی هغه مړ شه، هغه مړ شي نو لږ وخت نه بعد مونږ ګورو هغه ډیکمپوزیشن د وجې نه څه چلو شي؟ بالکل زمونږ د انوایرمنټ نه ختم شي. یو څو وخت هغه پروتي رو څښا کېږي او اخر ته بالکل ختم شي. اوس که چېرته ډیکمپوزیشن عمل نه کېده نو دغه کیټ به بیا ټول عمر به دغه شانته کې پروت و. صحیح ده. نو هغې سره به څه چل کېده؟ زمونږ انوایرمنټ به د ډیډ باډیز نه ډک شوی او ډیر زیات پلوشن وغیره چې کوم دی هغه به جوړ شوی او زمونږ د انوایرمنټ چې کوم نظام دی نو هغه به ډیر زیات ډسټرب کېده. صحیح ده. بیا دې سره چې کوم دغه دی هارمفul افیکټ دی. اوس ډیکمپوزیشن د وجې نه هارمفul افیکټس کم دغ کېږي. Harmful effects دا دي چې microorganism damage food and wood by the process of decomposition. Because of them, milk is spoiled, bread gets mold, fruit and vegetable are composed. Harmful effect یې څه دي چې زمونږ فوډ خرابي ده. ګورئ زمونږ چې کوم فروټس دي مطلب ویجیټیبل شله یا نور فروټ وغیره شلل هغه چې یو څو وخت دغه شانته کې پراتی نو هغه څه چلو شي؟ هغه خراب شي، ډیمیج شي، څښا شي. کېږي که نه کېږي؟ یو څو وخت یو شیز پروت وي نو هغه بیا څه چلو شي؟ هغه خراب شي. نو دغه د ډیکمپوزیشن د عمل د وجې نه څه چل کېږي؟ زمونږ چې کوم ملک دی هغه خرابېږي. صحیح ده. زمونږ برډ وغیره چې شلل
هغه هم خرابېږي. تاسو به کتل وي برډ چې کوم دی هغه لږ وخت نه بعد د هغې رنګ دا ستا شین شي هغه خراب شي. صحیح ده. او نور چې زمونږ کوم ویجیټیبلز او فوډ وغیره دي هغه هم خراب کی. او بل لرګي چې کوم دي وډ لکړي هغه ورسره هم سیچل کی خرابي څښا کی. صحیح ده. نو دا یې موږ له یو څو اګزامپل راکړ. دا اوس ایپل دی ګوره دا ډیکمپوزیشن د وجې نه خراب شوی دی. دا برډ دی نو دا یې هم داسې خراب کړی دی او دغه شانتې کې دا لرګي هم خراب کړي دي. اوس چې څومره مایکرو ارګانیزمز دي هغه مونږ شاته لوستي وو چې د دې وجې نه سیچل کېږي مونږ ته مختلف قسمه بیماریانې لګي. بیماریانې څه ته لګي؟ انیملز ته هم بیماریانې کاز کېږي او پلانټس هم خرابي هغو ته هم بیماریانې پیدا کېږي. اوس کم مایکرو ارګانیزمز چې بیماریانې پیلاوي د چا د کم مایکرو ارګانیزمز د وجې نه چې بیماریانې جوړیږي دغه مایکرو ارګانیزمز ته مونږ څه ویو؟ دې ته مونږ ویو پیتوجنز. څه ویو دې ته مونږ؟ دې ته مونږ ویو پیتوجنز ورته وایو. او کمې بیماریانې چې د دې د وجې نه دغه کېږي پیلاویږي هغې ته مونږ څه وایو؟ هغې ته مونږ وایو انفیکشن. صحیح ده. مایکرو ارګانیزمز یعنی پیتوجن د وجې نه چې کومې بیماریانې دغه کېږي هغې ته مونږ څه وایو؟ انفیکشن ورته وایو یا ورته انفیکشیس ډیزیز وایو. اوکې. بیماریانې د مایکرو ارګانیزمز د وجې نه هم پیلاویږي. بیماریانې چاته پیلاویږي؟ انیملز ته هم پیلاویږي او پلانټس ته هم پیلاویږي. اوس کم مایکرو ارګانیزمز د وجې نه چې ډیزیزز جوړیږي پیلاویږي هغه مایکرو ارګانیزمز ته مونږ څه وایو؟ پیتوجنز ورته وایو. او پیتوجنز د وجې نه چې کوم بیماریانې کاز شي هغې ته مونږ انفیکشن وایو یا انفیکشن ډیزیز ورته وایو. او دا انفیکشیس ډیزیز چې کوم دي که نه دا سپریډ کېږي هم ډېر تیز. یو ارګانیزمز نه بل ارګانیزمز ته دغه بیماري پیلاویږي. اوس دا یو څو دغه دي بیماریانې دي کوم چې د وایرس د وجې نه دغه کېږي پیلاویږي. هغه موږ سره کوم دي؟ یو موږ سره هیپاټایټس راغی، فلو، پولیو، کووډ، میسلز، ممپس. دا اوس چې کومې بیماریانې دي دا د څه د وجې نه پیلاویږي؟ دا د وایرسز د وجې نه پیلاویږي. بیا د بیکټیریا د وجې نه کومې بیماریانې پیلاویږي؟ بیکټیریا د وجې نه نمونیا، ټایفاید، کولرا، ټي بي دا بیماریانې چې کومې دي دا د بیکټیریا وجې نه کېږي او پیلاویږي. فنګای د نه څه بیماریانې لګي؟ فنګای نه رنګ وام شو، ایتلیټ فوټ شو، سمټ شو، رسټ شو. دا چې کوم بیماریانې دي دا د څه نه دغه کېږي؟ دا د فنګای د وجې نه کاز کېږي. زموږ ټاپک دی spread of infectious diseases and transmission to humans. صحیح ده. spread of infectious diseases and transmission to humans. infection disease spread کېږي څنګه یعنی خورېږي څنګه and transmission to humans او دا انسانانو ته منتقل کېږي څنګه. راځئ چې شروع کړو. The 5 main ways for the transmission of infectious diseases are air, water, food, animals and direct contact. وی پنځه چې کوم مین وجوهات دي لارې دي د transmission infection diseases د transmission هغه کم دي؟ air, water, food, animals and direct contact. صحیح ده. نو چې کوم موږ سره infectious diseases دي دا موږ سره infectious diseases دي موږ سره کومه ټولو کې اول خدا مونږه په دې منطقې ځان پوه کړو چې انفیکشن ډیزیز څه ته وایي. هغه بیماریانې کوم چې پیلاویږي
صحیح ده مطلب د یو جاندار نه بل جاندار ته لګي منتقل کیږي کومې بیماریانې هغې ته موږ څه وایو انفیکشیس ډیزیز ورته وایو اوس دا انفیکشیس ډیزیز چې کوم دی دا 15 طریقو سره ترانسمیټ کیږي د دې سپریډ کیږي دا یو نه بل ته منتقل کیږي هغه 15 چې کوم مین چې کوم دغه دی وجوهات دي هغه کم دي یو د ایر یعنی د هوا په ذریعه منطقې دا منتقل کیږي یو جاندار نه بل ته بل بیا د واټر د اوبو په ذریعه منطقې بل بیا د خوراک فوډ بل بیا د انیمل او بل د ډایرکټ کانټیکټ د 15 طریقو منطقې انفیکشس ډیزیز چې کوم دی هغه پیلاویږي یا د هغې ترانسمیشن ټو هیومنز کیږي اوس به یو چې کوم د هغه به موږ تفصیل سره وایو چې څنګه کیږي نو ټولو کې اول د هوا په ذریعه منطقې څنګه سپریډ کیږي د انفیکشن بیماریانې ایربورن ډیزیزز څه مطلب یعنی هغه بیماریانې کوم چې د هوا په ذریعه منطقې منتقل کیږي سپریډ کیږي سوي when a patient of any particular infection disease coughs sneezes or talk then some viruses and bacteria are released out of his mouth and dispersed in the air صحیح ده کله د یو انفیکشن ډیزیز یو مریض انفیکشن ډیزیز پیشنټ چې کوم وي دی چې کله څه چلو کی دی چې کله ټوخي وکړي یعنی کف وکړي سنیز ټوشي وکړي چینک یا خبرې چې دی کی صحیح ده کله چې د انفیکشن ډیزیز یو مریض یو پیشنټ کف وکړي یا سنیز وکړي یا خبرې کی نو دغه دوران څه چل کیږي چې څه وایرس او یا بکټریا هغه د خولې په ذریعه منطقې بار هوا ته منتقل شي څه چلو شي بار هوا ته هغه منتقل شي یعنی کله چې د ټوخي کی صحیح ده یا اټوشي کی یا دغه کی چا سره خبرې کی بل کس سره نو د هغه انفیکشن ډیزیز چې کوم د ته بیماری چې کومي د هغه وایرسز یا بکټریا د خولې په ذریعه منطقې بار هوا ته منتقل شي صحیح شو کله چې هوا ته منتقل شي دغه وایرس یا بکټریا نو بیا به څه چل کیږي when a healthy person breathes in this air these pathogens enter his body and he becomes sick such infectious diseases are called airborne diseases for example COVID-19 flu and tuberculosis اوس کله چې دغه وایرس یا بکټریا هغه هوا ته ډسپرس شي هوا ته هغه منتقل شي صحیح ده باروس هوا کې څه چلو شلل دغه وایرس او دغه بکټریا خوره شلله اوس بل یو هیلدي یا صحتمند کس چې کوي هغه اوس څه چلو کی دغه هوا کې هغه ساه اخلي نو دغه د وایرس او بکټریا چې کوم دی هغه خو هوا کې شامل شوي دي اوس صحیح ده منتقل شوي دي نو کله چې یو هیلدي پرسن بیا په هغه هوا کې ساه اخلي نو دغه وایرس او بکټریا هغه انسان ته منتقل شي صحیح ده کم پیتوجنز چې کوم یي هغه څه چلو شي هغه دغه د هیلدي پرسن جسم ته دننه لاړ شي د ساه په ذریعه منطقې پیتوجنز مونږ ویلو کم یو څه ته وایي پیتوجنز ګورئ دا مونږ په داسې شاتني دغې کې مونږ ویلو لیکچر کې پیتوجنز کم یو هغه مایکرو ارګانیزمز دي کم چې
ډیزیزز کاز کی د چا د وجې نه چې بیماریانې جوړیږي هغې ته څه وایي پیتوجنز. صحیح ده. نو دغه پیتوجنز چې کوم دي دا بیا هیلدي هیومن چې کوم وي هغې ته منتقل شي د هوا په ذریعه باندې کې. صحیح ده که نه. انفیکشن ډیزیز مریض چې چلو کی هغه چې کله کف کی یا سنیز کی یا ټاک کی نو د هغه وایرس بیکټیریا یا پیتوجنز چې کوم دي هغه بار هوا ته منتقل شي. بیا چې یو صحتمند کس هغه ځای کې ساه اخلي نو هغه هوا ته چې کوم پیتوجنز یا وایرس بیکټیریا منتقل شوي هغه سي چلو شي د ساه په ذریعه باندې کې دغه صحتمند کس ته منتقل شي او هغه لسی چلو کې بیا بیماره کی. نو داسته بیماریانو ته کوم چې د هوا په ذریعه باندې کې منتقل کیږي یو نه بل ته هغې ته مونږ څه وایو هغې ته مونږ وایو ایربورن ډیزیزز. او د دې مثال څه دی یعنی کمی بیماریانې دي چې هغه ایربورن ډیزیزز دي یا د هوا په ذریعه باندې کې منتقل کیږي. نو یو دی مونږ سره کووډ 19 فلو او دغه شانتي کې ټي بي دا مونږ سره چې کوم بیماریانې دي دا ایربورن بیماریانې دي یعنی د هوا په ذریعه باندې کې ټرانسمیټ کیږي یو انسان نه بل انسان ته. دویم چې بیا کوم وجه ده د انفیکشن بیماری د خورېدو د سپریډ کېدو هغه څه شیز دی موږ سره هغه دی واټر بورن ډیزیزز. اوس واټر بورن ډیزیزز کم دي. The pathogens of some diseases are transmitted through water. Such diseases occurs when someone uses polluted water for drinking or in cooking. Diarrhea, typhoid, some diseases of eyes and skins are waterborne diseases. صحیح ده. اوس دغه بیماریانې کوم چې د اوبو په ذریعه باندې کې پیلاویږي هغې ته مونږ څه وایو هغې ته مونږ وایو واټر بورن ډیزیزز. اوس دا بیماری څنګه خورېږي؟ صحیح ده. یعنی دا زیات تر چې کوم پلوټډ واټر زی پلوټډ واټر یې ګنده اوبه د هغې د وجې نه دا واټر بورن ډیزیزز سپریډ کیږي. څنګه دغه کیږي؟ ګورئ پلوټډ واټرز کې دننه څه شي ځي؟ پیتوجنز ځي. پیتوجنز مونږه لوستي وو. پیتوجن څه ته وي؟ هغه مایکرو ارګانیزمز کوم چې بیماریانې جوړي د چا د وجې نه چې بیماری پیدا کیږي هغې ته مونږ څه وایو؟ پیتوجنز. نو په دغه ګنده اوبو کې څه چلي دی کې پیتوجنز موجود وي. اوس دغه پلوټډ واټر چې کله یوز کو استعمال کو مونږه نو څه چلو شي چې دغه پیتوجن زمونږه باډۍ ته انټر شي هیومن باډي ته انټر شي. نو چې کله پیتوجنز هیومن باډي ته انټر شلل نو دی به څه چلو شي دی به بیمار شي د کې به بیماری خوره شي جوړه به شي. صحیح ده. اوس اوبه چې کومې دي هغه مختلف طریقو سره هیومن باډي ته هغه انټر کیدی شي. یعنی هغه که مونږ اوس کو نو بیا زمونږ جسم ته دننه شللې که هغه مونږ په کوکینګ کې استعمال کو بیا هم زمونږ په دغې کې جسم ته دننه شللې یا که ورسره مونږ مخ وغیره دا ووینځو لاسونه ماسونه ووینځو ورسره یا ورسره مخ ووینځو نو هغې د وجې نه هم دغه پیتوجنز به زمونږ جسم ته دننه شي او دغه بیماریانې به مونږ ته جوړې شي. اوس دې نه چې کومې بیماریانې پیدا کیږي هغه کمې دي. ډایریا دغه د وجې نه پیدا کیږي. ټایفاید شه. صحیح ده. یا د سترګو ډېرې بیماریانې دي یا د سکینز ډېرې بیماریانې دي دا څه شیز دي؟ دا واټر بورن ډیزیز دي. یعنی دا هغه بیماریانې دي کوم چې د اوبو په ذریعه باندې کې جسم ته دننه کیږي او بیا بیماری جوړ شي.
دریم موږ سره دی فود بورن ډیزیز. فود بورن ډیزیزز. فود بورن ډیزیزز څه مطلب؟ یعنی هغه بیماریانې کوم چې د خوراک د وجې نه سپریډ کیږي، منتقل کیږي. Pathogens of some diseases are present in contaminated food. On eating such type of food, these pathogens enter human body and cause diseases. That is cholera, hepatitis, typhoid, etc. صحیح ده. اوس چې کوم سره ګنده خوراکي یا څښا خوراکي کنټامینیټډ فوډ چې موږ سره کوم وي، صحیح ده، خراب شوی خوراک چې کوم وي، په دغه کې څه شي ځي؟ په دې کې پیتوجنز موجود وي. پیتوجنز پکې موجود وي. اوس دغه کنټامینیټډ فوډ چې کله هیومنز استعمال کړله، نو دته به څه چلو شي؟ دغه خوراک د وجې نه به دته پیتوجنز انټر شي. پوه شوئ که نه؟ یعنی خراب شوی خوراک چې هغې کې به څه چلي؟ هغې کې به پیتوجنز موجود وي. کله چې موږ هغه خوراک وخورو، نو هغه پیتوجنز چې کوم دي، هغه وایرس یا بکټریا چې کومه ده، هغه جراثیم، هغه به څه چلو شي؟ هغه به زموږ جسم ته دننه شي. نو چې کله یو ځل زموږ جسم ته پیتوجنز دننه شلل، نو مطلب څه دی؟ چې اوس به موږ بیماره کیږو، موږ ته به بیماري کیږي. صحیح ده که نه؟ نو د دې مثالونه کم دي؟ کم یو بیماریانې دي چې هغه فود بورن دي. کلورا شلل، هیپاټایټس شو، صحیح ده، دغه شانته کې ټایفاید شو، او نورې هم ډېرې بیماریانې دي کوم چې فود بورن ډیزیزز دي. یعنی داسته بیماریانې کوم چې د خوراک د وجې نه منتقل کیږي. فورت دی موږ سره animal born diseases. Animal born disease. بس animal born diseases څه مطلب دی؟ یعنی هغه بیماریانې کوم چې د انیمل د وجې نه څه چل کیږي؟ سپریډ کیږي، خورېږي، ټرانسمیټ کیږي انسان ته. اوس د انیمل د وجې نه څنګه بیماریانې موږ ته خورېږي؟ راځئ چې وګورو. Some animals also transmit pathogens from one human to the others. For example, when mosquito bites and suck blood of a patient of malaria or dengue, it takes pathogen from patient. When it bites a healthy person, it transmits those pathogens into them. صحیح ده؟ سوي وی چې څه جانوران داسته دي چې هغه څه چل کی بیماریانې خوري. څنګه خوري؟ اوس مثال کې تاسو یو ماسکیټو واخلئ، مچر، ماشه، صحیح ده؟ اوس دا یو ماشه ده، دا راغلله او یو پیشنټ دی. پیشنټ دی، مثال کې د ملیریا پیشنټ دی. هغه بایټ که، سټینګ یې که، چکې پې ولګو، ټکې وله ورکړه. دې ماسکیټو څه چل وکړه چې دغه د پیشنټ چې کومه وینه وه هغه یې سک کړله، بلډ یې ورله څه چل وکړه؟ سک کړه. اوس د ده په دې بلډ کې به څه شیز موجود وي؟ د ده په دې بلډس کې به پیتوجن موجود وي. صحیح ده که نه؟ نو دې ماسکیټو بلډ سکولو ټیم کې څه چل وکړه چې دا پیتوجنز چې کوم دي، کوم جراثیم چې کوم دي، هغه ومه څه وشلل؟ د ماسکیټو ته منتقل شلل. اوس دغه ماسکیټو راغی او بل یو هیلدي پرسن دی، صحتمند کس دی، هغه سټینګ که، بایټ یې که، صحیح ده؟
نو اوس دغه ماسکیټو ته چې کوم پیتوجنز دته منتقل شوي او هغه چاته منتقل شلل، هغه د هیلدي مین ته پرسن ته منتقل شلل. صحیح ده که نه؟ نو پیتوجنز چې کله هیلدي پرسن ته منتقل شي نو څه چل به وشي، بیا دی به بیا بیمار شي، دته به هم دغه بیماري ولګي کوم چې پیتوجنز دته منتقل شوي. صحیح ده؟ نو داسې ته د انیمل نه د وجې نه بیماریانې خورېږي. تاسو ته ما د ماسکیټو مثال راکړه، دغه شانتې کې ډېر نور هم انیملز دي چې د هغې د وجې نه بیماریانې چې کومې دي هغه سپریډ کېږي، ټرانسمیټ کېږي. دې نه بعد موږ سره د ټرانسمیشن آف ډیزیزز تھرو ډایرکټ کانټیکټ. صحیح ده؟ اوس ډایرکټ کانټیکټ د وجې نه هم بیماریانې خورېږي. ډایرکټ کانټیکټ مطلب څه دی؟ لاس دې ورسره میلاو کړه، خوا کې ورسره کېناستلې، غاړه دې ورسره میلاوه کړله وغیره وغیره، دې ته څه وایي؟ دې ته ډایرکټ کانټیکټ وایي. Some diseases are transmitted by shaking hands or by touching articles used by the patient. COVID-19, flu and hepatitis are examples of such diseases. صحیح ده که نه؟ اوس ډېرې بیماریانې کومې دي که نه هغه څه چل کېږي؟ ډایرکټ کانټیکټ د وجې نه هغه دغه کېږي، یو انسان نه بل انسان ته منتقل کېږي. څنګه؟ تا هغه سره لاس میلاو که نو د هغه چې کوم هغه جراثیم دي، پیتوجنز دي، هغه به تا ته منتقل شي. یا تا د هغه استعمال کړی شیزونه تا استعمال کړل، یعنی د هغه کپړې شللې، صحیح شلله، کپړې شللې یا برتن شو، دغه شانتې کې نور ډېر شیزونه د هغه مریض که تا استعمال کړل نو تا ته به څه چل وشي؟ ډایرکټ کانټیکټ د وجې نه به هغه ډیزیز تا ته هم وشي. صحیح ده؟ او مثالونه د دې دي. اوس فلو دغه د فلو شلله، فلو هم ډایرکټ کانټیکټ سره پیلاویږي. دغه شانته کې کووډ-19 شو، دا هم ډایرکټ کانټیکټ سره پیلاویږي. هیپاټایټس شو، نو دغه چې کومې بیماریانې دي د ډایرکټ کانټیکټ د وجې نه منتقل کېږي یو هیومن نه بل ته. صحیح ده؟ نو دا زموږ چې کوم ټاپک و سپریډ آف انفیکشن ډیزیز اینډ ټرانسمیشن ټو هیومنز دا بس کمپلیټ. نن زموږ ټاپک دی یوزفل رول آف مایکرو ارګانیزمز ان ایوری ډے لایف. یوزفل رول آف مایکرو ارګانیزمز ان ایوری ډے لایف، یعنی د مایکرو ارګانیزمز څه یوزفل رول دی، څه ښه کردار دی زمونږ په روزمره زندګۍ کې. آسان لفظونو کې مطلب دا دی چې مایکرو ارګانیزمز نه مونږ په روزانه زندګۍ کې څه فایدې اخلو، کم کارونو کې دی له مونږ استعمالو. All microorganisms are not harmful. The following are some benefits of microorganisms in everyday life. We ټول microorganisms چې کوم دي، all microorganisms are not harmful. ټول microorganisms harmful نه دي. څه مایکرو ارګانیزمز داسته دي، بلکې زیاتر مایکرو ارګانیزمز داسته دي چې هغې نه مونږ فایدې هم اخلو او هغه یوزفل دي. روزمره زندګۍ کې هغه مونږ استعمالو او هغه نه مونږ یوزفل کارونه اخلو، ښه کارونه ترې اخلو. ټولو کې اولنی سیشیز دی میکنګ فوډ آیټمز، یعنی فوډ آیټم په جوړولو کې مونږ د مایکرو ارګانیزمز استعمال کوو. د خوراک شیزونو کې مونږ څه چل کوو؟ مایکرو ارګانیزمز استعمالو. د هغې مدد سره مونږ فوډ آیټمز جوړو، د خوراک شیزونه ورسره جوړو.
Bacteria and yeast are used in making food items. Yeast are used to make bread and cheese, while bacteria are used in making yogurt. اوس ګورئ بکټریا او یست چې کوم دی دا مونږه استعمالو په ډیر فود آیټمز کې بکټریا او یست څه ته وي یست وي خمیر ته نو دا مونږه په ډیر شیزونو کې استعمالو لکه اوس یست دی هغه مونږ په څه کې استعمالو یست چې کوم دی هغه مونږه برډ کې استعمالو دغه شان په چیز کې استعمالو صحیح ده او بکټریا چې کومه ده هغه مونږ په یوګرټ کې استعمالو یوګرټ جوړولو کې هغه مونږه استعمالو نو دا اوس دي دا مایکرو ارګانیزمز دي او د دې د وجې نه مونږ څه شیز کو دا خوراک جوړولو کې مونږه استعمالو یست چې کوم دی خمیر چې کوم دی هغه په خپله مایکرو ارګانیزمز د وجې نه دغه کېږي او هغه بیا مونږ یست چې کوم دی هغه مونږ په برډ کې هم استعمالو او په چیز کې هم استعمالو او دغه شان بکټریا چې کومه ده هغه مونږ په یوګرټ یا دهی ورته مونږ وایو ماسته د هغې جوړولو کې بکټریا استعمالیږي مطلب څه شو چې مایکرو ارګانیزمز مونږه استعمالو په میکینګ فود آیټمز کې دویم چې کوم یوزفل رول دی هغه دی کلینینګ آف انوایرمنٹ ماحول صفایی کې ماحول صفایی کې اوس د مایکرو ارګانیزم څه کردار دی مایکرو ارګانیزمز کردار په کلینینګ اف انوایرمنٹ کې څه دی ګورئ مونږ ته پته ده چې ډیر مایکرو ارګانیزمز چې کوم دي هغه څه چل کېږي هغه ډیکمپوزیشن کې کردار اخلي decomposition of dead bodies څومره چې مړه شیزونه یې موږ سره یا څښا شیزونه یې هغې له څه چل کړي ډیکمپوز کړي او هغه د ماحول نه ختم کړي صحیح ده فار ایگزامپل یو کیټ دی او هغه ډیډ شو مړ شو نو د هغه بیا ډیډ چې کوم دی هغه پروتي نو مایکرو ارګانیزم څه چل کړي رو د هغې باډي چې کومه ده هغه ډیکمپوز کړي او آخر ته بالکل هغه د ماحول نه ختم شي فینټ شي دغه شان نور کردار یې څه دی نور کردار دا دی چې دغه بکټریاز چې کوم دي کوم چې ډیکمپوزیشن کې کردار اخلي ډیکمپوز کی ډیډ باډیز له دغه بکټریا مونږه ټاکسیک چې کوم میټیریل دی ټاکسیک میټیریل چې کوم دی یعنی زهریله شیزونه یا خطرناک شیزونه چې کوم دی د هغې ډیکمپوزیشن کې هم دغه بکټریا په کار راځي اوس دغه ټاکسیک میټیریلز چې کوم دی کوم چې په سیوریجز کې کډر لاین کې نالو کې وغیرہ کې یا انډسټریل ویسٹ واټرز چې کوم دي کارخانو نه دی نه چې کوم ګنده اوبه راځي نو په دغه دی کې چې کوم ټاکسیک میټیریل وي زهریلا یا خطرناک چې کوم میټیریل وي شیزونه وي هغې له دا ډیکمپوز کی ختم کی نو ماحول چې کوم دی انوایرمنټ ورسره کلین پاتې شي دریم کردار چې کوم دی د مایکرو ارګانیزمز یوزفل کردار هغه مونږه هغه کردار په میکینګ آف میډیسنز کې
میکنگ آف میډیسنز په هغې کې مایکرو ارګانیزمز دا کردار ادا کی. دوایی په جوړولو کې هم مایکرو ارګانیزمز چې کوم دي هغه استعمالیږي. Many microorganisms are used for making medicines. Fungi and bacteria are used to make antibiotics. These medicines are used to kill or inhibit the growth of disease-causing bacteria. ګوره مایکرو ارګانیزمز چې کوم دي دا په میکنګ آف میډیسنز کې مونږه استعمالو. اوس فنګای او بیکټیریا. فنګای او بیکټیریا دا دواړه استعمالیږي په انټي بایوټکس چې کوم دي څومره موږ سره هغې جوړولو کې دا استعمالیږي. انټي بایوټکس بیکټیریا او فنګای په استعمال باندې کې جوړیږي. اوس دغه انټي بایوټکس یا نور چې کوم میډیسنز موږ د دې مدد سره جوړو دا سی چل کی دغه میډیسنز چې کوم دي دا استعمالیږي کم کم ډیزیز چې کوم وي د هغې چې کوم دغه وي پیتوجنز وي جراثیم وي یا بیکټیریا وغیره وي دا سی چل کی دا هغې له ختم کی کلیې کی یا هغې له مزید بړاوېدو ته نه پرېږدي د هغې کم گروت چې کوم دی هغه ودري یعنی بیماري زیاتېدو ته نه پرېږدي. صحیح ده. نو دا چې دغه د دې میډیسنز کردار دی. انټي بایوټکس او انټي بایوټکس موږ د څه مدد سره جوړو د فنګای او د بیکټیریا مدد سره جوړو او بیا دغه میډیسنز چې کوم دي دا دغه ډیزیز کې چې کوم بیکټیریا وي هغې له بالکل ختم کی یا هغې له ګروت چې کوم دی هغه په ځای باندې کې ودري رکاوي کی. نیکسټ بیا دی موږ سره پریونټینګ دی انفیکشنز یعنی انفیکشن چې کوم دی هغه به موږ څنګه د هغې پریونشن به کوو هغې نه به ځان ساتو د هغې روکتام به کوو چې انفیکشن نه پیلاویږي یا نه کاس کیږي. Following are the ways to prevent infections. First, it is essential to wash hands before cooking and eating food and after using toilets. ټولو کې اول کار څه دی؟ لاس وینځل. wash hands. صحیح ده. ځکه هینډز چې کوم دي که نه دا ټولو نه زیات چې زموږ کوم جسم ته مایکرو ارګانیزمز دننه کېږي هغه د څه د وجې نه دخ کېږي؟ د هینډز د وجې نه، لاسونو د وجې نه ډېر زیات مایکرو ارګانیزم زموږ باډي ته دننه کېږي. نو موږ له ټولو کې اول کار څه کول دي؟ واشنګ هینډز. صحیح ده. لاسونه موږ له صفا ساتل دي او هغې له سات په سات وینځل دي. خاص کر کوکینګ چې کله موږ کوو پخلی کوو هغه نه مخکې لاسونه وینځل پکار دي یا ایټینګ نه مخکې کله څه خوراک کوو د هغې نه مخکې لازمي لاسونه وینځل دي یا افټر دی ټوایلټ د ټوایلټ نه وروستو کله موږ ټوایلټ استعمال کوو نو د هغې نه وروستو بیا څه چل کول دي؟ واش هینډز لازمي کول دي. دویم سټپ څه دی؟ Avoid touching your eyes and mouth as these are the point for germs to enter your bodies. Eyes or mouth دلا ټچ کول نه دي پکار. Avoid touching دلا بار بار ټچ کول نه دي پکار. ولې نه دي پکار؟ ځکه زموږ په جسم ته چې څومره هم جرمز دي هغه یا د آیس په لاره باندې کې دننه ځي باډي ته یا د ماوت په ذریعه باندې کې هغه باډي ته دننه کېږي. صحیح ده. دا دواړه پوینټونه داسته دي چې آیز او ماوت داسته پوینټونه دي چې د دې په وجه باندې کې ډېر زیات جرمز چې کوم دي هغه باډي ته دننه کېږي. نو اوایډ کول دي موږ له آیز اور ماوت ټچنګ.
थर्ड بیا موږ له څه کار کول پکار دی get vaccinated at proper time it is the important to prevent many diseases vaccination کول صحیح ده ویکسین لګول دي ځان ته په ټایم باندې کې صحیح ده ولې ځکه چې ویکسین د وجې نه ډېرې بیماریانې چې کومې دي هغه مونږه پریونټ کو د هغې مونږه بچاو وکړو هغې مونږه روکاو کو Stay at home if you have signs and symptoms of an infection so that you can rest and prevent others from infection. کله چې تاسو ته څه علامات ښکاره شي څه د انفیکشن نو بیا تاسو له څه کول پکار دي تاسو له بیا آیسولیشن پکار دی یعنی کور کې نه به بهر ته نه راوځئ خلکو سره به ډېر نه میلاویږئ وغیره صحیح ده چې نور چاته دغه بیماری ونه شي او تاسو هم خپل آرام وکړئ ریسټ وکړئ پنځم پوینټ دی بیا In case of any injury, cover the wound immediately with bandage and consult with physician. کله چې هم تاسو ته څه انجري وشي څه ځای خوږ شي څه بیماري وشي وغیره نو تاسو به څه چل وکئ چې هغه ځای به کور کئ کوم زخم چې کوم دی هغه به کور کئ او ډاکټر ته یا فیزیشن ته به لاړ شئ او هغه سره به کنسلټ وکئ صحیح ده نو په دې طریقو باندې کې مونږ به څه چل کولی شو انفیکشن چې کوم دی هغه به مونږ پیلاوېدو نه بچ کولی شو او د هغې روکتام به مونږ کولی شو نو دا مونږ سره چپټر نمبر 2 مایکرو ارګانیزمز ختم شو دا چپټر څه قسم مسله وي تاسو ته نو تاسو کمنټس کې مونږ ته ویلی شئ ویډیو لایک کړئ چینل سبسکرایب کړئ تھینک یو